تاسو په ابن عربي باندې د کفر فتوا ولیکوي ور دې د وجه نه کوي چې قرآن او سنت خلاف لګیالي تاسو په ابن عربي باندې د کفر فتوا تاسو په قول باندې چې شیخ صاحب کړی دی چې اشد کافران او شیخ الاکبر دی نو خو ځکه کړی دی چې شیخ اکبر دی او شیخ کافر دی چې قرآن او سنت خلاف لګیا دی نو چې سړی د قرآن او سنت خلاف لګیا شي نو صرف عوام ته خو دونه وینا پکار دی چې دا سړی په دې مسله کې د قرآن او د سنت خلاف دی دونه وینا پکار ده کدا خبره زه غلطه کوم او دا ستاسو د اصول موافق نه وي نو ماته وایي صرف دونه مونږ به ویو د ابن تیمیه صاحب تفردات هم وي د غبا شذوذات هم وي خو دونه چې د هر غیر مقلد مرګري یا د اهل حدیث دې کې به صرف تاسو لپاره لفظ د اهل حدیث استعمالوم غوړي نه زه نه استعمالوم تاسو ته زه خو تاسو لا لا ټول شیخ ته بیا لګیا شي کله خبره مې تاسو ته کوله خبره مې تاسو ته کوله یو په دې پرده چول دي اصل کې جنجال شیخ عبدالمنان سے موږ ته دې شروع کړی دي چې د یو شی په اعتقاد یو کس په اعتقاداتو باندې تاسو پرده واچوي دا ډېر تکلیف ده ښکار راغلی هغه دا چې ثبوت او نه ثبوت دی ځان له خبرې راغلی یا ځان له کوو ان شاء الله موږ به تاسو ته ثبوت درکو د هغه اعتقاداتو چې کوم اعتقاد د قرآن او د سنت خلاف دی تاسو به چې نه دا صفحه صفحه جلد جلد کتاب به تاسو ته مخه تېږي د مخه یو خبره ده ابن عربي صاحب خبره موږ خو د ابن عربي صاحب نه وکالت کوو اگر چې دام ځان سره یاد ساتئ چې څنګه ابن تیمیه ستاسو په نسبت باندې مجتهد دی دغه شانتي ابن عربي ته ډېرو خلکو د مجتهد او د اجتهاد خبره کړې ده دا به تاسو ته ثابته کوم په کتابونو نه به تاسو ثابته کوم چې ابن عربي هم مجتهد دی نو چې په کومه خبره باندې تاسو ابن عربي کافر کوي او هغه خبره بیا تاسو د خطا په صورت کې د ابن تیمیه چې دا مجتهد دی او د مجتهد نه خطا کیږي نو ټول دو شو کنه یو طرف ته یو شان ټول شو او بل طرف ته بل شان ټول شو مونږ ویو چې هغه ته یو ټول کوي ابن عربي کافر کوي او دلته دا ټول کوي او یو مسله ده یو زبر دغه خصوص نه به تروبا سم د فتوحات مکیه نه به تروبا سم د تایین نه به تروبا سم دا کتابونه دي د دوی د صوفیاو دا شیخ صاحب بس پرې ده دا ورته ضرور باسم خو تاسو یو باندې حکم وکړو بل اومقه مسله ده همقه کیفیت دی بلکې دا غینم اشهد ده اشهد ذکر چې ابن عربي دا نه وایي چې جهنم فنا کیږي او جهنميان فنا کیږي وی باقي به خو تلذذ بتېلی دا ورته ضرور باسم او دل ما پرې مال پرې وای ما کنه اسی خبره ها موضوع ته دا چې تاسو د مولا قاری خو جواب ما تاسو درکې زبر بیان ویم ان شاء الله چې شیخ ته اولیاء من هذه المنوي د دې جواب ما تاسو ته درکې چې شرح شفا رسائل بیا ګوره چې کوم نسبت کړی دی هغه خیر کی تاسو ابن شیخ د ابن تیمیه صاحب تقلید نه کوو زه په دې حیران یم چې دا تقلید وایسته دا سلسله کې وي یا سختور وي یا داسې شي وي چې دا سره ونیسم چې دا تقلید دی لکه اسې خبره کو کنه نه پوهېږم چې دا تقلید وایسته داسې د دې تقلید څه کیفیت یا د تقلید څه مفهوم دا تقلید خو همدې ته وایي دا ستاسو را شاته چې څو نمبر کې زموږ ناست دي دا په تاسو ګمان ساتي چې دا سړی ډېر عالم دی دا ساتي پتا ساتي د کینیم زموږ د امیر صاحب مبارک څه شو امیر صاحب دې مولیانو پسې ته روانې وایه کنه یا او یا نه نه ګوره شیخ صاحب مبارکه شیخ عبدالمنان صاحب تاسو د الله ښه ساتي زه په دې نه پوهېږم چې دا تقلید زما د حنفي لپاره ناروا شو ستاسو د مقلد خیر څه خبره مشوره کوو که نه ګوره یو مذاکره کوو خو دا تقلیدي سخکری نی سلکې نی چورې ویلو شو خو دا تقلیدي چې تاسو خبره کوئ بیا نو قرآن او حدیث ته رسي او تاسو په قول باندې اعتبار کې ستاسو قول مني د شیخ امین قول مني د شیخ عبدالعزیز صاحب قول مني ښه ده موږ لپاره ناجایز تاسو لپاره بس یو خبره هسې مې وکړه خبره مې دا کوله چې تاسو چې موږ تقلید دا تقلید څه ته وایي د یو سړي په دفاع کې راپاڅېدل د یو سړي د دې چې کومه خبره یې کړې ده زما یقین د شیخ صاحب ته ماته عالم او متقي سړی ښکاري چې ته په دې اړه کې وایې چې دا سړی په دې مسله کې غلط دی خو اوس څوک چې په جنجال کې هسې خبره کومه که نه چې دا سړی په دې مسله کې د اجماع خلاف دی خو زه څوک د یو په جنجال کې راغلی ما زما خبره واورېږه
نو خو تقلید دا وی کنه چې چا په غلطي باندې ور خو له خلکو ته چې نه دا غلط نه لري بلکې غلط ته صحیح او اجبار مو کې په دې باندې مناظره کې په دې باندې خلکم په دې باندې دعوت چلے داعی تا خو ډېر مشکلات په جوړیږي د فنار او نار خبره هغه وو شیخ صاحب تعالی الله تعالی خوشاله کی زمونږ شیخ ابن تیمیه د علامه ابن تیمیه په جسمیت چې کوم اقوال راغلي دي په حال دې کې مونږه ولا مدعا کې جسمیت لیکل لوازم تجسیم ها د تجسیم څخه کوم اقوال د شیخ راغلي دي دا هغه د لوازمات او وجنه هغه ډیر زیات داسې اقوال دي د شیخ په کلام کې د تجسیم چې هغه قرآن د سنت او د جمهور السلف د سلف الامت د صحابه او تابعین خلاف دي مونږ به تاسو ته ثابتو چې د شیخ په کلام کې تجسیم دی او تاسو به نفي کوي چې د شیخ په کلام کې تجسیم نشته بس لوازم ملزوم تجسیم ده که لازم تجسیم سیبا دواړه به پکې را داخل کو ښه او کنه زما یو 2 منټه خبره کوم نو 3 منټه خبره دی به مر دا وخت ضرور منټه وکړه او زما به وخت لاشته حاضر بیا اودګه دلا ما ویل چې موضوع متعینه نشو ها لوازم تجسیم خبره کوم خبره کو تاسو دوی یو 2 منټه پرې لا نه خبره تاسو کې دا وکړه